جاوید افریدی هم اخر د بابر اعظم او د محمد رضوان په حق کې یو ډیر غټ ټویټ کو. جاوید افریدی هم د زړه بڑا سو خو جاوید افریدی هم د پاکستان کرکټ بورډ حقیقت ښکارا کو. جاوید افریدی د بابر اعظم او د محمد رضوان حواله سره چې کوم ټویټ کړی دی په هغه باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو. جاوید افریدی ګور د چا نم نه یریږي چونکه جاوید افریدی چې کوم فرانچایز د جاوید افریدی پېښور زلمی چې کوم ټیم دی هغه هم د پی سی بی سره لینک دی، هغه هم د پی سی بی د انډرلاند دی. خو جاوید افریدی خصپینی خبرې کړې دي په دې ټویټ کې تاسو لخر جی. جاوید افریدی کې لیکلی چې برینګ بیک بابر اینڈ رضوان، پاکستان کرکٹ ډیزرو اٹس بیسٹ پلیئرز آن د فیلډ اینڈ سٹاپ د پالیټکس. دا سټاپ د پالیټکس نه دی، په دې کې د پاکستان کرکټ بورډ مکمل حقیقت ښکارا کړی دی. د بابر اعظم او د محمد رضوان د ټیم نه ایکسکلوډ کېدو، د ټیم نه د ریموف کېدو، د ټیم نه د ختمېدو، د سکواډ نه د لرې کېدو دغه یو فکره چې کومه ده هغه کافي ده چې سټاپ د پالیټکس. مطلب پاکستان کرکټ بورډ کې هم سیاست چلی. پاکستان کرکټ بورډ کې چې کوم لکه جاوید افریدی د نه خوب واقفه دی، لکه زه ته دومره نه واقفه، ته به دومره نه واقفه د پاکستان کرکټ بورډ نه څومره چې جاوید افریدی ته واقفه دی. ذکر جاوید افریدی د پاکستان کرکټ بورډ سره د 2016 نه تړون شروع شوی، 2016 نه پی ایس ایل شروع شوی او جی دا 2025 ته 9 کال شو چې جاوید افریدی عمدی پی سی بی سره لوبیږي. د دې پی سی بی رولز د دې هر دغه چې کم دی ګور جاوید افریدی لبخکاره وي. نو جاوید افریدی چې دا کومه فکره کړې چې سټاپ د پالیټکس دی اخر کې کنه، نو دې مکمل حقیقت ښکارا کړی دی چې پاکستان کرکټ بورډ کې سیاست چلی او بابر او رضوان چې کم دی هم د سیاست په وجه ټیم نه بهر شوی دي. لکه دغه خلاف هم یو ډیر غټ کمپین روان دی او راتلونکي ټایم کې کچري وان ډے کې پرفارمنس نه کوي نو کې دې شي د وان ډے نیم د لری کی. لکه هر څه چې کوم دي تاسو له پتر د سلورو 15 کسانو په لاس کې دي. عاقب جاوید چې کوم دی هغه خپه تخته خبر سره پرسنلی ریونج او دغه سره بابر اعظم او رضوان سره او کسه وجوه کوم ګورو د بابر اعظم او د رضوان نه بیکاره کلاډیان په دغه سکواډ کې شته. بیکاره څو کلاډیان لکه کپتان چې کوم دی هغه د بابر اعظم نه خراب ترین ریکارډینګ دی، د رضوان نه خراب ترین ریکارډ دی د ټي 20. کپتان خو ځا پر رضا باسا کپتان شو ځا. نو حسین طلعت تاسو ګورئ چې ډیر خراب ریکارډ دی د بابر اعظم نه، هم د رضوان نه هم خراب ریکارډ ته، خو بیا هم هغه د ټیم حصہ دی حسین طلعت. نو چې حسین طلعت تاسو حصہ جوړوي او حسین طلعت تاسو په دې سوچ باندې د ټیم حصہ جوړوي چې دی به رن بال گیم کوي او دی به وکټ سیو کوي، دی به مطلب هټ نه کوي او دی به موږ له وکټ بچت کوي، نو بیا بابر اعظم ولې تاسو د غسټ ریټ نه تاسو له ایشو لکه دا سوال هم چتیږي کنه چې د بابر اعظم نه کم سټرایک ریټ ولا کم ایوریج ولا په ټیم کې شته دی او بابر اعظم په ټیم کې نشته ځکه هغه لوي چې ستا سټرایک ریټ کم دی. نو د کم والا سره بس کې اورا نو دې ځکه دا خبره هم ښکاره ده چې په ټیم کې په پاکستان کرکټ بورډ کې سیاست دی. نو ځکه جاوید افریدی ویلي هم دي چې سټاپ د پالیټکس او د بابر اعظم او رضوان حواله سره ویلي چې د ټیم ته واپس راولي ځکه پاکستان کرکټ چې کم دی د خک کلاډیان ډیزرو کوي چې د په ګراوند کې خک کلاډیان وي، لکه چې په میچ کې خک کلاډیان وي، دا نه چې نوې ټول کلاډیان خط راولي. خو خیر کدا نوې ټیم فلاپ شو کنه نو تاسو به وګورئ چې بیا میډیا د دې خلکو سهل کوي. خو خیر بیا هم الزام په بابر اعظم لګي. خیر دا خو په دې ویډیو کې اپډیټ شو، دې حواله سره تاسو سره ایدا کمنټ لازمي وکړئ.